افغانستان نرالما افغانستان ته تلم په دوره د مولانا فضل الرحمن قائد جمعیت صاحب دامت برکاتهم سره په خدای چې هلته کې اخیری بیان مې کو نو مې زه خو داسې محسوسوم لکه چې دیني مدرسې ته راغلی یم دیني مدرسې ته زمونږ د ملک او د هغې په منځ کې لږې خدشې راغلي وڼې وڼې مونږ وایي چې دا خدشې ختمې کړو ولې ځکه زمونږ پاکستان زمونږ دا ملک نام د اسلام په نوم جوړ دی دې ملک هم ډېرې قربانۍ ورکړې دي د افغانستان په ازادۍ کې چې هغوی ومنلې وي او بلکل موږ منو د پاکستان وروڼه مسلمانان زموږ وروڼه دي دلته زموږ استادان دي دلته موږ جوماتونو کې ریپې خوړلې دا ټولې خبرې وکړې دا زموږ مشران دي خو بعضې کسان پکې منځ کې اخوا دېخوا کوي نو موږ وایي چې دا اخوا دېخوا ته وباسو او خدای پاک داسې کی چې پاکستان او د افغانستان مسلمان د یو بل رونه شي رونه دا مشر اکشر او آزاد دا خلک دی هلته تجارت کوي او دلته تجارت کوي او د یو بل نه هېڅ قسمه چې ګیلې نه هلته هم امن او دلته هم امن الحمدلله ډېرې ښې خبرې مو کړې او هغې کې الحمدلله په هغه مشن کې مونږ کامیاب رالو هغې زمونږ ډېر زیات عزت وکړ لږ نه مونږ له د وزیر اعظم پروټوکول راکړ وزیر اعظم له چې کوم پروټوکول یا صدر له په دوره دي هغې مونږ له راکړ او زمونږ ټولې خبرې مونږ ورسره هر قسمه خبرې وکړې هغې ټولې ومنلې خپلې ګیلې هم راته ووایي او انشاءالله زمونږ د پاکستان چې کومې ادارې دي او د پاکستان حکومت دی د هغې هم د هغې متعلق ډېر ښه سوچ دی بهتر سوچ دی هغې هم دا غواړي چې افغانستان او پاکستان د یو درونو په شان ژوند تیر کړي زمونږ د ملک مونږ هغې ته وایو چې زمونږ د ملک ستاسو متعلق ډېر ښه سوچ دی ښه فکر دی مونږ دا نه غواړو چې تاسو ته تکلیف وي مونږ ته تکلیف وي مونږ دا غواړو چې ستاسو تجارت دلته کېږي زمونږ تجارت دلته کېږي د رونو غوندې زندګي یو بل سره تېره شي تاسو دپاره پاکستان او پاکستان دپاره تاسو یو بل سره پوره قربانۍ کړي نو انشاءالله په هغې کې او بیا مولانا فضل الرحمن صاحب زموږ قائد جمعیت له خدای ډېرې ښکلې د خبرو چل ورغوستی دی طریقې کار ورستی دی هغه ډېر په احترام او په عزت دا ټولې خبرې وکړلې نو انشاءالله دا په سوشل میډیا راځي که نه یو پسې لګي بل پسې دا فضول دا به ختمې ما ووایه د نه پس نه به هغوی دوی پسې وایي مونږ پې خفه کېږي وروره په ملک سړی خفه کېږي او نه به دې د سوشل میډیا هغې پسې لګیئ هغه په خپل ملک هر سړی خفه کېږي نو انشاءالله العزیز دوره زموږ ډېره کامیابه ده که خیري او امید لرو چې خدای پاک به د پاکستان او د افغانستان داسې حالت جوړ کړي لکه د خپل وروڼو په شان انشاءالله العزیز نو دا م یو خوشخبري مې تاسو ته وروله او زما وروڼو دغه ما یو څو خبرې ستاسو خدمت کې عرض کړې اخره کې به یو ټکي درته